بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې دا ذکر شو چې لفظ موضوع چې دی نو دا په دوه قسمه باندې دی، مفرد او مرکب. مفرد ته کلمه هم ویل کیږي او د کلمې درې اقسام دي، اسم، فعل او حرف. بیا اسم چې دی نو دا په درې قسمه باندې دی، اسم جامد، اسم مصدر او اسم مشتق. او فعل چې دی نو دا په څلور قسمه باندې دی، ماضی، مضارع، امر او نهی. او حرف چې دی نو دا په دوه قسمه باندې دی، عامل او غیر عامل. اوس مصنف رحمت الله علیه د مرکب تعریف او اقسام بیانی. نو فرمائی مرکب وہ لفظ ہے، مرکب اغا لفظ دی جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، چې دو کلمی یا د دو نه زیاتې کلمې را یوځای کړي شي او د هغې نه جوړ کړي شي. دو کلمې ملو کړي شي یا د دو کلمو نه زیاتې ملو کړي شي په خپلو کې او د هغې نه چې څه جوړ شي نو هغې ته مرکب ویل کېږي. اس کی دو قسمیں ہے، د مرکب دو قسمونه دي، مفید او غیر مفید. د مرکب مفید تعریف دا دی، مرکب مفید وہ ہے، مرکب مفید اغا دی کہ جب کہنے والا بات کہہ چکی، چکلا ویون کی یو خبرہ او کی تو سننے والے کو گزشتہ واقعہ کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکی. چکلا ویون کی یو خبرو کی نو دا ویون کی او دا خبره کون کی دا چپ کېدو نه بعد کم چې اوریدون کې دی نو هغه ته د تیر واقعا یو خبر یا د یو خبرې د یو کار طلب دا معلوم شي. یعنی ویون کې چې کله خبرو کې نو اوریدون کې ته دا پته لګي چې په دې خبره کې یو خبر دی، یو واقعا ذکر شوی ده، نو اوریدون کې ته د هغې خبرې او د واقعا پته ولګي. یا دا چې اوریدون کې ته د د خبرې نه دا پته ولګي چې دې ما نه څه غواړي، دې زمانه د څه طلب کوي، نو دا مرکب مفید دی. په دې ځای کې د دې مرکب د وجې نه د دوو کلمو د یو ځای کېدو د وجې نه یا د دوو نه زیاتو کلمو د یو ځای کېدو د وجې نه اوریدونکي ته یا د خبر فایده وشوه چې هغه ته د څه خبرې د څه واقعه خبر ملو شو، یا ورته د طلب فایده وشوه چې د هغه نه د یو څیز په باره کې طلب او ډیمانډ وشو چې دا څیز یا دا کار داسې وکړه. نو کومه خبره کې او کم دو کلمو یو ځای کېدو نه بعد یا د زیاتو کلمو د یو ځای کېدو نه بعد چې اوریدونکي ته خبر یا طلب معلوم شي نو دې ته مرکب مفید وي. د مفید مطلب دی فائدہ من، یعنی دی فائدہ د خبر ورکي یا فائدہ د طلب ورکي. د دې نه انسان ته خبر معلومیږي، دا یو فائدہ ده. د دې نه انسان ته طلب معلومیږي، دا یې بل فائدہ ده. جیسے ذهب زید، زید گیا، زید لاړ. دې ځای کې ذهب یو کلمه د فعل دی، زیدون بل کلمه د اسم دی. د ذهب او د زیدون دواړو یو ځای کېدو د وجې نه دا اوس مفرد پاتې نشو بلکې دا مرکب شو. او د دې مرکب نه مونږ ته دا پته لګي چې زید لاړو. د زید د تلو خبر چې دی نو هغه مونږ ته د دې نه معلومیږي. په دې وجه باندې مونږه ذهب زیدون ته مرکب ویو، خو صرف مرکب نه بلکې مرکب مفید وته ویو. دا ذهب زیدون مونږ ته فائدہ د خبر راکوي، د زید د تلو خبر مونږ ته راکوي، او د زید د تلو خبر چې دی دا د یو فائدہ ده. په دې وجه دې ته مرکب مفید وی. دویم مثال دی ایتی بالماء، پانی لا اوبه راوړه. په دې ځای کې دا ایتی چې دی نو دا فعل دی او په دې کې یو ضمیر دی انتا پټ دی، هغه اسم دی. او بالماء کې با چې دی دا حرف دی او الماء چې دی نو دا اسم دی. دې ځای کې دا جمله چې دا مرکب دا د څلورو کلماتو د یو ځای کېدو نه جوړ شوی دی. او دا ایت بالماء جمله چې کله په عربي لغت کې یو انسان وي
نو چې کم کس دا خبره ووري او هغه په دې پوهیږي نو هغه ته د دینه د طلب فائدہ معلومیږي، یعنی هغه په دې پوه شي چې دا ویونکي چې دی نو دې زمانه د اوبو طلب کوي. پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانی کی خبر معلوم ہوئی، دا اول خبرنا چې ذهب زیدون دی، اوریدون کی تا د زید دتلو خبر چې دین آغا معلوم شو. اور دوسری بات سے یہ معلوم ہوا اور د دویم خبرنا دا خبر معلوم شوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے چې دا ویون کی چې دین دی اوبو طلب کئی. مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. مرکب مفید چې دی په علم النحو کې په عربی گرامر کې د دې دو نمونه نور هم دي، یو جمله او بل کلام. یعنی مرکب مفید جمله او کلام دریوانه الفاظ مترادفه دي، د دې معنی چې دانو هغه یو ده. جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، مرکب مفید دو قسم کا ہوتا ہے، کلام دو قسم کا ہوتا ہے. څنګه چې د مفرد دویم نوم کلمه دی، دغه شانته د مرکب مفید دویم نوم چې دی نو دا جمله دی، او دریم نوم د دې چې دی نو هغه کلام دی. جمله یا کلام یا مرکب مفید چې دی نو دا په دوه قسمه دی، یو ته وی جمله خبریه او بل ته وی جمله انشائیه. جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے. جمله خبریه هغه جملې ته وایي چې د هغې ویونکي ته مونږ رښتینې یا دروغجن وویلی شو، یعنی احتمال پکې دا وي چې هغه ته مونږ رښتینې ویلی شو، احتمال پکې دا وي چې هغه ته مونږ دروغجن ویلی شو. لکه ذهب زیدون یو جمله ده، مونږ ته چا خبر راکړه چې ذهب زیدون زید لاړه، اوس دی ویونکي ته مونږ ویلی شو چې صدقته، تا دا خبره رښتیا وکړه. همدغه شانته که مونږ ته دا پته چې زید تللی نه دی نو ده ته مونږ ویلی شو کذبته، تا دا خبره دروغ وکړه. د دې په عکس باندې که یو سړی مونږ ته ووایي ایت بالماء اوبه راوړه، نو دې سړي ته مونږه نه صدقته ویلی شو نه ورته کذبته ویلی شو، ځکه هغه مونږ له د څه خبر نه دی راکړی. نو رښتیا او دروغ په خبر کې وي، او الته خو طلب دی وی اوبه راوړه، نو اوبه راوړون کې او د اوبو د راوړلو طلب چې څوک کوي هغه ته صادق او کاذب په دغه خبره کې نشي ویلی. اور اس کی دو قسمیں ہیں. جملہ خبریه چې دا نو دا په دو قسمه ده، جمله اسمیه جمله فعلیه. جملہ اسمیہ اس جملہ کو کہتے ہیں، جملہ اسمیہ چې دا هغه جملې ته وایي جس کا پہلا حصہ اسم ہو، چې دا هغه اولنې حصہ چې دا نو هغه اسم وي، اور دوسرا حصہ خوا اسم ہو یا فعل، او دویمه حصہ دا هغه چې دا نو هغه برابر خبره ده که هغه اسم وي او کو فعل وي. یعنی دا دیړم به حصہ دا به لازمی طور اسم وي، دویمه حصہ چې دا نو هغه که اسم وی او کو فعل وی، په دې باندې فرق نه پروزي. جیسے زید عالمون دا یو جمله اسمیه ده، او زید علما دا بلا جمله اسمیه ده. ان میں سے ہر ایک جمله اسمیه خبریه ہے. زید عالم او زید عالما دا دواړه چې دي نو دا جمله اسمیه خبریه ده، اور ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں. پزید عالمن کے زیدن او پزید عالمہ کے زیدن دیتا مسند الیہ وی. مسند الیہ هغه سیس ته وی کم ته چې د بل نسبت شوی وي، کم ته چې د بل اسناد شوی وي، کم ته چې بل یو سیس تکیا وخلی وي. نو په دې ځای کې د عالمون او د عالمه نسبت د زید طرف ته کیږي، په دې وجه د زید ته مسند الیہ ویل کیږي، جس کو مبتدا بھی کہتے ہیں. د زیدن ته په دواړو جملو کې مبتدا هم ویل شي، ځکه مبتدا هغه کلمې ته وایي چې د هغې نه ابتدا شوي. نو په زید عالمون کې د زید نه ابتدا شوې ده، دغه شانتې په زید عالمه کې د زید نه ابتدا شوې ده. خدا صرف په جمله اسمیه کې چې کوم لومبی اسم وي نو هغې ته مبتدا ویل کېږي، په جمله فعلیه کې داسې نه ده.
और दूसरा हिस्सा مسند है او دویمه حصہ چې ده نو هغه مسند ده عالمون په زید عالمون کی او عالما په زید عالمه کی. دا حصہ چې ده دا مسند ده د دې نسبت شوی دی د دې اسناد شوی دی د دې تکیا وخل د بل یو سیستا د دې وجه نه دیتا مسند وی جس کو خبر کہتے ہیں او دیتا خبر هم وی. خبر وته په دی وجه وی چې دا د مبتدا د حالت خبر ورکي. زید عالمون کې عالمون چې دی د زید د حالت باره کې خبر دی چې زید عالم دی. زید عالمه کې د عالمه چې دی دا خبر دی د زید په باره کې. په دی وجه دیتا خبر هم وی. جملے اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے ہوں ہو آتا ہے. په اردو کې د جملے اسمیہ معنی چې کینو په دی کې ہے ہوں اور ہو آتا ہے دا پکې راځي لکه زید عالم زید عالم ہے. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے. جملہ فعلیہ دا اغا جملہ دا کہ اس کا پہلا حصہ فعل اور دوسرا حصہ فاعل ہو. د دې اولنې حصہ چې دا نو دا به فعل وي او دویمه حصہ چې دا نو دا به فاعل وي لکه علما زیدن او سمع بکرون. په دې دواړو جملو کې علما او سمع چې دی نو دا فعل دی او زیدن او بکرون چې دی نو دا د دې فاعل دی. ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے. ہر یو جملہ فعلیہ دا اور ان کا پہلا حصہ مسند ہے. د دې اولنې حصہ مسند دا. د جملې اسمیه نه برعکس په جملې اسمیه کې اولنې حصہ هغه مسند نوی بلکې مسند الیه وی او په جمله فعلیه کې اولنې حصہ مسند وی د دې اسناد شوی وی او دویمه حصہ هغه مسند الیه وی هغه ته اسناد شوی اور ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں اور دوسرا حصہ مسند الیہ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں. دویمه حصہ چې دا مسند الیہ دا او دیتا فاعل ویل شي. نو عالمه چې دی دا فعل دی زیدون دا فاعل دی. عالمه دا مسند دی او زیدون چې دی دا مسند الیه دی. همدغه شانته سمع چې دی دا فعل دی او بکرون د دی فاعل دی. سمع مسند دی او بکرون چې دی نو دا مسند الیه دی. اس دا مسند الیه او د مسند تعریف کی. مسند الیه وہ ہے مسند الیه هغه دی جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے چې د دې طرف ته د یو اسم یا د فعل نسبت اکڑی شي اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملہ کی ابتدا ہوتی ہے او په جمله اسمیه کې دیتا مبتدا په دی وجه ویلی شي چې د دینه د جملې ابتدا کیږي. او دې سره یو بل خبره نوٹ کې چې په جمله فعلیه کې دیتا فاعل په دی وجه ویلی کیږي چې دا کارکون کی وي او فعل د وجه نه قائم او موجود شوی وي په دی وجه دتا فاعل ویلی کیږي. مسند وہ ہے مسند چې دینو دا هغه دی جس کو دوسری کی طرف نسبت کرے. د کم یو سیز نسبت چې بل ته شوی وي د کم یو سیز تکیا چې بل ته وخلی شوی وي نو دغه سیز چې بل ته تکیا وخلی وي بل ته نسبت شوی دیتا مسند وي. اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں او په جملہ اسمیہ کې د مسند ته خبر په دی وجوي کې یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے چې دا د اولنی اسم د حالت په باره کې خبر ورکي. او په جمله فعلیه کې د مسند ته فعل په دی وجه باندې وی چې دا کار وی د فاعل او د فاعل په وجه باندې دا موجود شوی وی. اوس اسم فعل حرف په دې دروانو کې مسند او مسند الیه چې دی نو دا اریو جوړی دي شي کنا سو داسې دي کلمات چې هغه مسند الیه جوړی دي شي مسند نشي جوړی دي مسند جوړی دي شي مسند الیه نشي جوړی دي. نو د دې باره کې وي چې اسم چې دی په دې کې دا صلاحیت شته چې دی مسند جوړ شي او په دې کې دا صلاحیت هم شته چې دی مسند الیه جوړ شي او فعل چې دی په دې کې دا صلاحیت شته چې دی مسند جوړ شي لیکن په دې کې دا صلاحیت نشته چې دی مسند الیه جوړ شي. او حرف چې دی په دې کې هیڅ صلاحیت نشته دی نه مسند جوړی دی شي او نه مسند الیه جوړی دی شي بلکې دی د دو اسمونو یا د اسم او د فعل په مینس کې د رابطې کار کوي.
مستقل دی د کلام یو حصہ مسند یا مسند الیہ نشی جوڑے دی. اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے. اسم چدیدہ مسند و مسند الیہ دواړه کی دیشی. جیسے زید عالم، لکہ زید عالم کی اسم زید اور عالم دونوں اسم ہیں. پدے کہ زید و عالم دواړه اسمون دی اور عالمون کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے زید مسند الیہ اور عالم مسند ہوا. دا عالمون نسبت زید طرف ته کیږي نو عالمون مسند شو او زید چې دی مسند الیه شو. دواړه اسمونه دي نو معلومه شو چې اسم چې دی دا مسندم کی دی شي مسند الیه هم کی دی شي. فعل مسند ہوتا ہے مسند الیه نہیں ہو سکتا. جیسے زید علما اور علما زید، ان دونوں جملوں میں علما کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے علما مسند ہوا اور زید مسند الیه. پدیز ہے کہ زید عالما جمله اسمیه ده، عالما زیدون جمله فعلیه ده. په دواړو جملو کې د عالما نسبت د زید طرف ته کیږي نو د دې وجه نه عالما مسند دی، فعل دی، او زید چې دی دا مسند الیه دی. نو فعل صرف مسند کې دی شي، مسند الیه نشي کېدی، لکه څنګه چې د دې دواړو مثالونو نه واضح شوه. حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ. ترکیب مطلب دو کلمات چې په خپلو کې یو ځای کې یا د دوه نه زیات کلمات چې په خپلو کې یو ځای کې نو د هغې نه مرکب جوړیږي. او بیا دغه مرکب په دوه قسمه دي، مفید او غیر مفید. نو د مرکب په جوړېدو کې چې دا کم عمل شوی دی نو دی عمل ته ترکیب وي. د دو کلماتو د یو ځای کولو عمل ته ترکیب وي. بیا په دې کې معلومول چې کم پکې اسم دی، کم پکې فعل دی، کم پکې حرف دی، کم پکې مبتدا دی، کم پکې خبر دی، کم پکې مسند دی، کم پکې مسند الیه دی. دا سیزونه پکې معلومول چې دی نو د انالیسس او د تجزیه ته هم ترکیب ویل کېږي. اور ترکیب جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے تو جملہ اسمیہ چدا دی ترکیب دا سکی کہ زید مبتدا عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. پس زید عالمون کی زیدن چدین دا مبتدا دی او عالمون چدین دا خبر دی او مبتدا او خبر دواړه چې یو ځای شي د دې نه جوړیږي جمله اسمیہ خبریہ. اور جملہ فعلیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے اور د جملہ فعلیہ چې د دې ترکیب هغه داسې کیږي عالمہ فعل زیدن فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فعل او فاعل چې دی نو دا یو ځای شو او د دې نه جوړه شوه جمله فعلیہ خبریہ. ترکیب بیان کری. الطعام حاضر، پدې ځای کې الطعام دا مبتدا دی، حاضر دا خبر دی. مبتدا سره د خبرنا جمله اسمیه خبریه شوا. الماء بارد، الماء مبتدا، بارد خبر. مبتدا سره د خبرنا جمله اسمیه خبریه شوا. الانسان حاکم، الانسان مبتدا، حاکم خبر. مبتدا سره د خبرنا جمله اسمیه خبریه شوا. جلسا زیدن، جلسا فعل، زیدن فاعل. فعل سره د فاعلنا جمله فعلیه خبریه شوا. ذهب عمرو، ذهب فعل، عمرو فاعل. فعل سره د خپل فاعلنا جمله فعلیه خبریه شوا. شربت هندن، شربت فعل، هندن د دې فاعل. فعل سره د خپل فاعلنا جمله فعلیه خبریه شوا. اکل خالد، اکل فعل، خالد فاعل. فعل سره د خپل فاعلنا جمله فعلیه خبریه شوا. نصر بکر، نصر فعل، بکر فاعل. فعل سره د خپل فاعلنا جمله فعلیه خبریه شوا. الطعام حاضر، د دې معنی ده طعام یعنی خوراک حاضر دی. الماء بارد، اوبه یخی دی. الانسان حاکم، انسان حاکم دی. جلس زید، زید کیناست. ذهب عمرو، عمر لاړو. شربت هند، هند چې دا هغې سکل وکړل.
اکل خالد خوراکو کو، نصر بکر مدد کو، دا دی معنا شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.